دې آیاتونو نه هغه درېیمه ډله چې کوم دی ذکر کېږي د دې آیاتونو کې کومه چې درېیمه ډله وه تاسو ته ما ویلي چې دې کې درې ډلې وي نو یو ډله چې کوم دی هغه د فما لکم فی المنافقین دې ځای نه ذکر شوله چې دا هغه ډله وه چې دوی هجرت چې کوم دی کړی خو د هجرت نه واپس دوباره چې کوم دی مکې مکرمې ته رالل او تاسو ته ما ویلي چې فتح مکې پورې هجرت فرض او داسې فرض لکه څنګه چې کلمه فرض ده به کلمه ویله به هجرت کو نو دا سړی به مسلمان حسابېدو په شرط د دې چې شرعي عذر به نه نو دا د دې دپاره فرض و هجرت نو دې سره دغه ډله ذکر شو چې څوک هجرت نه کوي یا هجرت کړی دی خو واپس دارالکفر ته رالل دارالحرب ته لاړل نو د دې حکم دا دی چې کوم ځای کې دې مومي نو دې قتل کوی او جیل ته اچوي د دې حکم دا دی دویمه ډله الا الذین یسیرون سره ذکر شوه چې د دې نه مراد د بنو خزاعه قبیله وه چې دی دا و چې دی په خپله باندې د نبي علیه السلام سره معاهده کړې وه چې موږ به نه ستاسو خلاف جنګېږو نه تاسو به زموږ خلاف جنګېږئ او څوک چې زموږ سره راشي میلو شي نو هغوی به هم په امن باندې هغوی ته به هم تاسو څه نه وایې نو دا دویمه قسمه ډله دا چې کوم دی د دې حکم دا و چې الله پاک وایي دې ته به څه نه وایې درېیمه ډله اوس دا ذکر کېږي چې دا د بنو عطفان او د بنو اسد خلقو دی برال نبی علیہ السلام مسلمانانو ته مونږ ایمان راوړی دی او مونږ ستاسو ملګري یو مونږ ایمان راوړی دی حالانکه دی به ایمان نه راوړی او چې کله به کافرانو ته لاړل هغوی ته به وي مونږ ستاسو ملګري او دا خبره به دی صرف د خپل ځان مال او د خپل اولاد د حفاظت او د امن دپاره کوله چې مونږ محفوظ شو زمونږ مالونه زمونږ اولاد محفوظ شي هم د مسلمانانو نه محفوظ شو هم د کافرانو نه محفوظ شو نو مسلمانانو ته به وایي مونږ ایمان راوړی دی مونږ ستاسو ملګري یو مونږ ستاسو خلاف نه جنګېږو او کافرانو سره به خپل رازونه ساتل او چې کله به کافرانو نه لاړل هغوی ته به وایي مونږ ستاسو ملګري یو او چې کله به کافرانو دی د مسلمانانو خلاف جنگ دپاره راوبلل نو دی به ډایرکټ د جنگ دپاره راتلل کوم معاهده به چې دی کړې وه هغه به یې ماتول یعنې د مسلمانانو خلاف به جنګېدل نو د دې حکم هم الله پاک بیان کړی دی چې فخذوهم انیسئ دوی لره وقتلوهم او قتل کړئ دوی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې تاسو دوی ومومئ نو د دې حکم هم اکه دی کوم چې د ړومبي آیات والا حکم فما لکم فی المنافقین څنګه حکم چې د هغوی د قتل دقه شانتې قتل د دې دی نو ټوټل درې ډلې شوې او احکامات یې دوه شو د یوې ډلې حکم دا دی چې دوی ته به څه نه وایې او دا دوه ډلې چې کومې دي د دې باره کې حکم دی چې په کوم ځای کې هم وموندل نه هلته قتل کوئ یا قتل کوي یا جیلون ته ور واچوئ نو دې کې هغه درېیمه ډله بیانېږي ستجدون زر ده چې تاسو به ومومئ آخرین څه خلق یو قوم یریدون چې هغوی غواړي ان یأمنوکم دا چې هغوی په امن شي ستاسو نه ویأمنوا قومهم او هغوی په امن شي د خپل قوم نه نو دلته په مسلمانانو په دې په امن شو چې مسلمانان ته به وایي مونږ ایمان راوړی دی مونږ ستاسو ملګري یو ستاسو خلاف په جنګ نه کوو او کافرانو په دې په امن شو چې هغوی ته به د مسلمانانو رازونه چې کوم دی ښودل او چې کله به کافرانو د جنګ دپاره د مسلمانانو خلاف راوبلل نو دوی په منډه باندې راتلل نو ان یأمنو دا چې دوی په امن شي قوم ستاسو نه ویأمنو او دوی په امن شي قومهم د خپل قوم نه کلما هر کله ردو چې دوی ته دعوت ورکړي شي الی الفتنة څه فتنې ته د جنگ دپاره ورته دعوت ورکړي شي مسلمانانو خلاف وجنګېږئ او دغه رنګې د کفر او د شرک دعوت ورته ورکړي شي نو ارکسو دی نسکور کړي شي فیها په هغې کې نسکور کې دې څه مطلب و دې هغه جنګ له لړ شي د مسلمانانو خلاف وجنګي ارکسو دی نسکور کړي شي فیها په هغې فتنه کې د مسلمانانو خلاف قتال ته دې خوشحالېږي بیا جنګېږي د مسلمانانو خلاف فإن لم يعتزلوکم کو چېرې دوی ستاسو نه په ډډه نه شول فإن لم يعتزلوکم کو چېرې دوی ستاسو نه په ډډه نه شول دا ځان چې مسلمانان حسابوي او چې کله کافران د مسلمانانو خلاف د جنگ دپاره راوبلي نو فوراً راځي نو الله د لومبۍ شرط کېښود خو چېرې دوی ستاسو نه په ډډه نه شول دویم شرط دا دی ویلقو
او دوی پیش نکړله الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام تاسو سره صلح اومو نکړله دویم شرط دا دو شرطونه شروع به دا کو چېرې دی اسلحهونه غورځول چې موږ تاسو سره جنگ نه کو بړډه نشول دویم شرط دا کو دی تاسو سره د صلح پیغام در نکو صلح د سره اونکړه دریم شرط ويكفوا او دوی بند نکړل ایدیهم خپل لاسونه د جنگ نه خپل لاسونه بند نکړل نو فخذوهم نو د دې حکم هم دا دی چې اونې سي دوی لره جیل کې واچوي وقتلوهم او قتل کوي دوی لره حيث ثقفتموهم کم ځای کې چې تاسو عمومي دوی لره واولئکم داخلك دی الله فرمای جعلنا چې مونږ ګرځولې دي لکم ستاسو دپاره علیهم په دغې خلکو باندې سلطانا مبینا ښکاره دلیل د دوی په قتل باندې دا ښکاره دلیل دی چې دوی تاسو سره جنګېږي مونږ بیا درته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او بیا ستاسو نه ډډې تګېږي نه بلکې تاسو له مخې له راځي او دویم دا چې تاسو سره جنګېږي د جنګ کولو اراده لري نو الله وی حيث ثقفتموهم کم ځای کې چې عمومي تاسو دوی لره بس قتلوئ نو دا د دې نو ټوټل درې ډلې دلته ذکر شولې دوه ډلې دا دواړو ډلو چې کوم دی حکم یو دی چې دا دواړه به قتلیږي دی قتلوئ جیلونو دی اچوئ یوه ډله ته مستثنا د هغه دا ده چې د مسلمانانو سره معاهده کړې وي چې موږ به ستاسو خلاف نه جنګېږو تاسو به زموږ نه جنګېږئ څنګه چې د بنو خزاعه خلک وو هغوی راغلي نبي علیه السلام سره معاهده کړې وه چې موږ به ستاسو خلاف نه جنګېږو تاسو به زموږ خلاف نه جنګېږي او دغه رنګه چې څوک خلک راشي موږ سره ملو شي زموږ په قافله کې شامل شي نو هغه به هم ستاسو نه په امن ستاسو خلاف په هغې هم نه جنګېږي تاسو هم د خلاف نه جنګېږي نو دغه یو ډله ته مستثنا ده الله وایي چې دې ته څه مه وایئ نورې دا دوه ډلې چې دي چې کوم ځای کې موږ دې قتلوئ جیلونو ته اچوئ دا کافران دا درې ډلې چې کومې دي لومبۍ هغه ډله ده چې د هجرت قدرت لري او دی هجرت اونکي یا هجرت کړی وي مکه مکرمه ته لکه څنګه چې قریشو بعض مشرکانو یې هجرت وکړو نبی علیه السلام ته خو واپس ته تجارت په غرض باندې واپس مکه مکرمه ته رالل او بیا واپس لانړل د هغې په حقله باندې مسلمانان دوه ډلې شو نو الله د هغې حکم راولېږو نو یا د هجرت وس کېږي د هجرت اونکو تر فتح مکې پورې یې هجرت کړی دی خو واپس مکه مکرمه ته رالل لکه څنګه چې دغه خلک راغلي نو د دې حکم دا دی الله وایي چې کوم ځای کې مومئ نو هلته قتلوئ یا جیلونو ته اچوئ دا یوه ډله ده دویمه ډله هغه ده چې د مسلمانانو سره د جنګ نه کولو معاهده وکړي مسلمانانو سره د جنگ نه کولو معاهده وکړي چې موږ به تاسو سره جنگ نه کړو په خپلو سره معاهده وکړي یا څه خلک راشي چا چې د مسلمانانو سره د جنگ نه کولو معاهده کړې ده د هغې سره ملو شي چې موږ هم جنگ نه کړو نو دا دویمه ډله ده نو دا ډله مستثنا ده د قتل او د فخذوهم وقتلوهم د دواړو نه مستثنا ده نه به یې نیسي مسلمانان جیل کې به اچي او نه به یې قتلي د دې حکم جدا دی او درېیمه ډله ستجدون آخرین سره ده چې دې مسلمانانو ته موږ ستاسو ملګري یو د دې دپاره چې صرف د مسلمانانو نه دي په امن باندې شي نور به دي ایمان نه راوړي او چې کله به کافرانو سره لاړل نو هغوی ته به ستاسو ملګري یو او چې کله به کافرانو د مسلمانانو خلاف د جنگ دپاره راوبلل نو دغه کافران به راتلل د مسلمانانو خلاف په جنگ کو خپل عهد او خپل وعده به نه پوره کوله د دې حکم او د دغه ډومبي آیت فما لکم فی المنافقین چې هجرت نه دی کړی یا هجرت کړی د واپس دارالحرب مکه مکرمه ته تللی دي د دې دواړو ډلو حکم یو دی چې نیسي به جیل کې به اچي یا به قتلی او دا یو قسم چې دی د جنگ نه کولو معاهده په سچ باندې کړی دا او د خپل وعده پاسداری هم کړی دا د معاهده پاسداری هم کړی دا نو دا خلک په نه قتلیږي نو دا دواړه ډلې به قتلیږي او جیل ته هم اچولی کېږي